دا یو سوال دی چې یو کس مفتی نه دی او بیا هم د مسلې جواب ورکوي او مسله حل کوي، نو دا خبره څنګه ده؟ ډېر زیات زبردست سوال دی جی. لایک ماشاءالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بلغوا عني ولو آیه، ورسوي زما د طرفنا، عني زما د طرفنا، ولو آیه اگر چې یو آیت ولی نه. ستاسو دا سوال دا بالکل صحیح دی که یو کس مفتی نه دی او یو مسئله جواب ورکوي نو بالکل ټیک ده. حدیث مبارکه ما ستاسو مخې ته پیش کو جی. د مفتی کار دا دی چې مطالعه وکړي، د یو جدید مسئلې حل راوباسي. د مجتهد کار دغه دی چې هم د یو نوی مسئلې قیاس وکړي او یو نوی مسئله راوباسي. دا هم د مفتی کار دی. د مسئلې جواب ورکول هم د مفتی کار دی. خو د بلغوا عني ولو آیه په تحت سره که یو بل کس دا د مسئلې جواب ورکړي، نن سبا علما چې کم دي نو دا بالکل جواب ورکولی شي، ځکه نن سبا کتابونه ډیر شي دي، د تمام مسائل بار بار حل کړي شوي دي، بهشت زیور حل کړي دي، دغه شانې د فقه کتابونه حل کړي دي، مسائل بیان کړي دي. نو که یو مسله په دغه مسایلو کې و د چاته ضرورت یو بیان کړي شي نو بالکل صحیح ده، هیڅ مسله پکې نشته. بله خبره د یو کس د ثواب خیال ساتل پکې غواړي. یو کس تانه د مسلې تپوس وکړي نو هغه ته ووایه یاره په فلاني ځای کې یو مفتي صاحب دی، فضیلت ورته باین کړه، ته په یو علمي خبره کې لټون کې تا ته به دونه ثواب هم میلاویږي. لاړ شه فلاني ځای کې یو مفتي صاحب دی، د هغې نه تپوس وکړه، بااعتماده مفتي صاحب دی، د هغه نه تپوس وکړه، ستا د مسلې جواب به درکړي چې تا ته پته نشته. او که نه تا ته پته ده نو د هغه مسلې جواب ورکړه، ځکه چې علم پټول او علم چاته نه ښودل په دې باندې موعد دی. نو په دغه ځای کې دا بالکل صحیح خبره ده او دغه د مسلې جواب ورکول پکار دي. صحیح شو جی. جزاک الله خیر.